بسم الله الرحمن الرحيم. وحتى وهي مثل إلى نحو نمت البارحة حتى الصباح، وبمعنى مع كثيرا نحو قدم الحاج حتى المشاة، ولا تدخل إلا على الظاهر فلا يقال حتى خلافا للمبرد. په دې عبارت کې مصنف د حروف جراونه دریم حرف حتی د تبینوي چې حتی دا د اله په شان ده، لکه څرنګه اله د انتهایی غایې د پوره تلله نو حتی هم د انتهایی غایې د پوره ارسی. ٹھیک ده، لکه سرت من البصرة الى الكوفه وکنه. ٹھیک ده کنه، اله څه د پوره تلله انتهایی غایې د پوره، لکه سرت من البصرة الى الكوفه. دا رنګ حتی دا می څه د پوره ارسی انتهایی غایې د پوره ارسی. پوی کپوی نشو پی لکه نمت البارحة حتى الصباح، نمت البارحة حتى الصباح. نو په دې ځای کې وګوره د حتی دا انتهایی غایې د پوره غلی، څه د پوره غلی نه انتهایی غایې د پوره غلی. پوه شو پی و بمعنی مع دینه مصنف د اله او د حتی په منځ کې فرق بیانوي. ٹھیک ده کنه، مصنف یې چې حتی د اله په شان عمل کوي یا حتی د اله په شان ده، نو اله د انتهایی غایې د پوره تل کنه، نو حتی می څه د پوره سي انتهایی غایې د پوره سي. لکه نمت البارحة حتى الصباح، په دې کې وګورئ د حتی د انتهایی غایې د پوره ده، څه د پوره ده انتهایی غایې د پوره ده. پوه شو پی پوه نه شو پی او لکه څرنګه اله دا د مع په معنی کې راتلله راتله کنه. پوه شو خو کله کله ارتله، نو دغه رنګ حتی هم د مع په معنی کې رسی، حتی هم څه په معنی کې رسی مع په معنی کې رسی. پوه شو خدا به ډیر رسی اکثر برسی، لکه قدم الحاج حتى المشاة. ٹھیک ده کنه، قدم الحاج حتى المشاة، نو دې کې دا حتی د مع په معنی دا قدم الحاج مع المشاة. پوه شو کپوی نه شو پی اوس بمانه مع کثیرن ته مصنف دې په ضمن کې فرق هم بیانوي چې حتی او د اله په منځ کې دوه قسمه فرق ده. څو قسمه فرق ده؟ دوه قسمه فرق ده پکې. یو فرق دا ده چې اله د مع په معنی کې قلیل ده او حتی د مع په معنی کې کثیر ده. ٹھیک ده، پوه شو. او دویم ولا تدخل الا على الظاهر، اله په اسم ظاهر او په ضمیر په دواړو داخلي ده، الیه ملي شي. ٹھیک ده کنه، ویلا زید نه ملي شي. او حتی دا صرف په اسم ظاهر داخليږي، صرف څه داخليږي په اسم ضمیر نه داخليږي، نو حتی هو نشي ویلایا، حتی هو نشي ویلایا. خو امام مبرد رحمه الله په دې کې اختلاف کړی دا، هغه یې چې لکه څرنګه حتی په اسم ظاهر داخليږي دا رنګ دا په اسم ضمیر هم داخليږي. نو هغه په خپل خبره باندې په دلیل کې شعر پیش کړی، فلا والله لا يبقى ناس فتن حتى كابن ابي زیاد. دغه شعر په دلیل کې څه کړی دا پیش کړی دا. پوه شئ کپوی نه شو. شعر ترجمه څه ده؟ فلا والله اللہ کی قسم لا یبقى باقی نہیں رہے گا اناس کوئی انسان فتن اور جوان حتیٰ کا یہاں تک کہ تو بھی ابن ابی زیاد اے ابن ابی زیاد یا اے ابی زیاد کے بیٹے. پوش په خبره باندې نه ترجمه ده. فلا والله د ذکر د لا زیاده ده. ٹھیک ده.
لا څه ده زائده ده او لکه څنګه لا اقسم کې لا څه وي زائده وي اناسن دا د ناس یو لغت ده ناس کی یو لغت څه ده اناسن ده لوگ په معنی څه ده لوگ فتا ترکیبی لحاظ سره یا خدا په معنی د نوجوان ده کنه فتن څه ویل شي نوجوان او ترکیبی لحاظ سره دا د محذوف عطف پذری سره عطف د په اوناس باندې ٹھیک ده معطوف معطوف علیه کړ د لایق قد پر فاعل جوړیږي یا دا بدل د اوناسن نه ٹھیک ده کپونه شي د عطف په اعتبار سره مترجمه وکړه ایسه په اعتبار سره عطف په اعتبار سره د بدل په اعتبار سره ترجمه شي فلا والله الله کی قسم پس اللہ کی قسم لا یبقى اناس باقی نہیں رہے گا کوئی انسان فتن یعنی نوجوان حتیٰ کہ یہاں تک کہ تو بھی ابن ابی زیاد پوشی اے ابن ابی زیاد پدوڑ ترجمہ پوشوئے آئی کہ اور وہ پدی کی یعنی دا بس خبر فرق پر کس رفا امدادا شعر مطلب صدا په دې شعر کې شاعر دا ویل غوړي چې عبد الله ابن ابي زیاد تو ته په خپل ځواني باندې غرور او تکبر نه د پکور ځکه چې حقیقت د دنیا دا ده چې یو انسانم باقی نه پاتې کیږي نو چې یو نه پاتې کیږي نو تبم باقی نه پاتې کیږي تبم باقی نه پاتې کیږي لہذا غرور او تکبر مکوا اول ترکیب په اعتبار صحیح مطلب دا ده دویم ترکیب په اعتبار صحیح مطلب څه شي پوشی چې کله فتن د اناسن نه بدل وکی شي چې اے ابن ابي زیاد په خپل ځواني باندې تکبر مکوا ځکه چې نوجوان به ټول پنه کیږي نوجوان به ټول پنه کیږي پوشی او توبم ازوانا د ځواني باندې نشي بچ کولای توبم ازوانا د غزونی د مرګ نه نشي بچ کولای نو لہذا ډیر تکبر ته ضرورت نشتا پوه شو په محل غرض د ذکر شعر څه ده غرض د ذکر شعر څه ده مصنف دا شعر ویلی په کتاب کې ذکر کړل ٹھیک ده ځکه چې د امام مبارک و د نور نحیانو په منځ کې څه اختلاف چې د حتی اضافت ضمیر طرف ته یا حتی په ضمیر نه داخليږي د نحیانو د امام مبارک او د جمهور نحیانو خپلو کې اختلاف چې حتی په ضمیر باندې داخليږي کنه داخليږي نو جمهور سوي چې نه داخليږي امام مبارک سوي چې داخليږي نو مصنف د امام مبارک مذهب باندې دلیل پیش کړ چې لکه د شعر نه استدلال کوي استدلال دغه شعر نه کوي پوښي چې په دې کې څه ده ضمیر په داخل ده خو به ته په خپل جواب هم کړی ده به ته په خپل جواب ما کړی ده غي درځو بیا خام ٹھیک ده محل استشهاد شه ده حتی کا ده حتی کا دا محل استشهاد ده ترکیب د شعر بچ شي فلا د کې د لا زائده ده وا برای قسم شو حرف جر ده لفظ الله دا مقسم به مجرور ده جار مجرور متعلق شي اقسم فعل پورې څه پورې اقسم فعل پورې اقسم فعل لیکن انا ضمیر فاعل ده نو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعل یا خبر یا ہو کر دب قسم شي لا يبقى فعل مضارع ده منفی فعل مضارع منفی ده اناس دا معطوف علیه ده او حرف عطف محذوف ده ٹھیک ده کنه او فتن دی محذوف حرف عطف په ذریعہ سره عطف د په اناسن باندې نو معطوف علیه مل کر دب فاعل شي دی يبقى فعل پورا پوښی کنه یا اناس المبدل منه ده او فتن شه ده بدل ده نو مبدل منه بدل مل کر دب فاعل شي دی لا يبقى
فعل لپاره. حتی کا حرف جر، حتی حرف جر وقع په مجرور، جار مجرور متعلق شي يبقى فعل پورې. نو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر دا بجواب قسم شي. قسم جواب قسم مل کر جملہ قسمیہ شولا. یبن ابی زیاد یا حرف ندا، ابن مزا یا حرف ندا کای مقام دی ادعو. ٹھیک ده کنه؟ ادعو فعل دی که انا ضمیر فاعل ده. ابن ابی زیاد دا منادى مفعول به شولا. فعل اپنے فاعل اور منادى مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ شولا. پوه شوی پی؟ انا شوی پی ترکیب باندې پوه شوی. نو ګوره ښه مصنف چې شاذن دا شاذ ده، مطلب چې په دې باندې بل څه قیاس کولای نشو. وحتى وهي مثل الى نحو نمت البارحة حتى الصباح وبمعنى مع كثيرا ودماء بمعنى كزيادة السنة وقدم الحاج حتى المشاة ولا تدخل إلا على الظاهر وندخل كده حتى مگر په اسم ظاهر باندې. فلا يقال حتى خلافا للمبرد، خلاف دې ما مبرد سبب. وقول الشاعر شعر فلا والله لا يبقى ناس فتن حتى كيبنى بزيادة شاذ ده څه ده؟ شاذ ده. وفي وهي للظرفية بل د حروف جراونه صدرام نمبر حرف فی ده. وفي ده د ظرفیت د پرسی پیسه د پرسی. ظرفیت مطلب څه ده؟ مطلب دا ده چې د فی دلالت کی په دې خبره باندې چې مو مدخول د ما قبل پر څه ده؟ ظرف ده. ٹھیک ده کنه؟ لکه زید فی الدار، دا زید د پر ظرف څه شي ده؟ دار ده. ځکه چې زید په چې کې ده په کور کې ده، نو چې کور کې شو نو څه پر څه شوله؟ ظرف شوله. ٹھیک ده کنه؟ یا الماء فی الکوز، الماء فی الکوز، نوس د اوبو د پر ظرف څه ده؟ کوز ده. پوه شوې؟ اپو نه شوې؟ دا حقیقتا ده او کله به حکمن می کله به سوي فی به د ظرفیت د پر کله حقیقتا نرسي او کله به حکمن نرسي. حقیقتا مثال لك زید فی الدار یا الماء فی الکوز. ٹھیک ده کنه؟ نو دې کې دا حقیقتا ده ځکه چې زید په کور کې حقیقتا وي او په کوزه کې حقیقتا وي او کله به حکمن وي. لکه نظرت فی الکتاب. ٹھیک ده کنه؟ اوس د نظر په کتاب کې حقیقتا خو نه ده کنه، باندې هونده پکې کنه، حکمن دا پکې، حکمن دا پکې. پوه شوې پې که پوه نه شوې پې؟ وایي پی بله معنا ده په معنی د اعلی، کله کله په معنی د اعلی مرسي. لکه لاصلبنکم فی جذوع نخل. ٹھیک ده؟ نو دې کې د جذوع النخل دې باندې فی داخل ده او د فی د په معنی د اعلی کې ده. اصل کې دا ده ولا اصلبنکم علی جذوع النخل ده. ٹھیک ده کنه؟ علی جذوع النخل ده نو په معنی د اعلی ده. وفي وهي للظرفية وفي ذا الظرفية فإنه زيد في الدار والماء في الكوز وبمعنى على ودي على بمعنى بني مرسي قليلا كلا كلا. نحو قوله تعالى ولا أصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. والباء حروف جرو کی پنځم حرف با ده. بام د مختلفو معنی دي پرسي. یک یو معنی ده الصاق. الصاق لغوي معنی ده چمټنا، متصل ہونا. پوشی نو چمٹنے والے تصویلی شی ملصق، وہ چچاسا متصل شی چم جس کے ساتھ چمٹ جائے اگر تا ملصق ویلی شی. سکو دیولی شی ملصق. نو بعد الصاق دی پر رسیدی مطلب بسوی چې بعد دلالتو کی په دې خبره باندې چې مو مدخول سرا دا فعل ملصق ده. ٹھیک ده کنه؟ پوښی سلسله پرسی چې بعد دلالتو کی په دې خبره چې د مو مدخول سره څه شي ده ملصق ده. پوه نه شئ مړه؟ بعد الصاق دی پرسی څه مطلب چې د مو د دلالتو کی په دې خبره باندې باب د الصاق دی پر علوی چې کله بعد دلالتو کی په دې خبره باندې چې مو مدخول سره څه شي ملصق ده، پیوسته لګېدلی ده.
پوه نه شوې پې پوه شوې پې ښه بل کومه معنا ده لکه سوال مې در نه کړو لکه مررت بزیدین التصق مروري بموضع يقرب منه زیدونه چې فعل دی مرور په کوم ځای کې شوی دا د زید سره نږدې شوی دا متصل شوی دا ټیک ده کنه نو ګوره د بعد مدخول سره فعل دی مرور نږدې ده کنه ملصق د وسرا پوښه او کله کله بعد استعانت دی پرسین استعانت لغوی معنا مدد طلب کرنا نو چانه چې مدد طلب کړی شي هغه ته مستعان ویل شي او مدد طلب کو اونکي څه ویل شي یا مستعین ٹھیک ده کنه او مدد کوونکی څه ویل شي معین نو با کله کله څه پرسي استعانت ده پرا څه مطلب یعنی دلالت کی په دې خبره باندې چې مو مدخول نه مدد طلب کړی شوی دا یا مو مدخول نه مدد طلب کړی شوی دا یا دا څه ملي شوی چې دلالت کی په دې خبره چې مو مدخول د مقبل پر اعلی ده امام مدخول د ما د مقبل پر اعلی ده لکه كتبت بالقلم نو قلم د لیکل پر اعلی ده کنه یا د قلم نه مدد وختلې شوی ده ٹھیک ده کنه لیکلو د پر قلم نه مدد وختلې شوی ده درېمه معنا د با درېمه معنا تعلیل لا وقد يكون التعلیل کله کله تعلیل لپاره تعلیل معنا دا علت بیان کرنا یعنی با دلالت کی په دې خبره چې مو مدخول د ما قبل د پر علت ده لکه انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل نو ګره چې تاسو ظلم کړي په خپل ځونو باندې ویلي سبب ویلت شه دا ځکه چې تاسو ښه په عبادت سره نیولای دا باتخاذکم العجل وګوره عبارت لګو ګوره بیا مخکې زوم والباء هي الساكنه مررت بزيد اي التصق مرور بموزن يقرب منه زيد والاستعانه وكلب استعانه برجنه كتبت بالكلام وقد يكون التعليل وكلب التعليل برجك قوله تعالى انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل وللمصاحبه ابا سلورم معنا دادا چې باب کله د مصاحبت پر رسید ٹھیک ده مصاحبت لغوی معنا ده ساتي بنانا یا ساتي او دې کې چې بعد مصاحبت دی ورین مطلب څه ده چې با دلالت کی په دې خبره باندې چې مو مدخول د ما قبل سره په حکم کې شریک ده لکه خرج زید بعشيرته او ته زید د خپل خاندان سره قبيله سره ټیک ده کنه پوښوپی نو ګورې دې ځکه د عشيرته لکه سرنګي د خروج حکم په زید لګیدل د غرنګي د خروج حکم په عشيره باندې لګیدل دا نو د با مدخول ده کنه او په دې خبره دلالت وکړه چې مو مدخول د خروج په حکم کې د مقبل څه ده شریک ده شریک ملګری ده پوښوپی کبونه شوپی وللمقابله او پنځمه معنا د با مقابله د کله کله مقابله دی پرسي ٹھیک ده یعنی دلالت کی په دې خبره باندې چې مو مدخول د څه شي په مقابله او په بدل کې ده ٹھیک ده کنه لکه بعت هذا بذاك نو دې څه وګوره چې مو دا شی د دې په بدله کې خرج کړل پوه نو ګوره د با د مقابله دی پر راغله کنه په دې ځکه وکله کله باید تعدیه دی پرسي باب تعدیه دی پر کله وی چې کله دې په ځای سره فعل لازمی عام متعدی جوړ شي لکه ذهبت بزیدنا وللظرفیه وکله کله بدا بعد ظرفیت دی پرسي د با او معنا دا چې باب د ظرفیت دی پروي څه دی پروي یعنی باب دلالت کوي په دې خبره باندې چې مو مدخول د مقبل ورچه ده ظرف ده ٹھیک ده نو دا به دی په معنی کې وي څه معنی کې وي پوه شو نو
وللمصاحبة وکله به مصاحبت پرسی که خرج زید بعشیرتی وللمقابله وکله به بعد مقابله پرسی که بعت هذا بذاك وللتعدیه وکله به تعدیه پرسی که ذهبت بزید وللظرفیه وکله به ظرفیه پرسی که جلست بالمسجد ٹھیک ده وزائدتنا وکله کله بابا زائده قیاسا نرسی فی خبر النفی ٹھیک ده کله کله با زائده برسی قیاسا خو فی خبر نفی دی نفی په خبر منده ٹھیک ده په دې ځای کې د زائدتن د منصوب ملی شي او مرفوع ملی شي که منصوب دی ووي نو دی ات برسی په څه باندې وقت یکون للتعلیل منصوب ملی شي او مرفوع ملی شي کچېرې منصوب ویلی شي نو مخکې شوته سبق کې چې وقت تکونو کوم تر شوی ده هغې تکونو دپاره به دا خبر وي فضلې د عطف نو گویا کې عبارت به دا شي قد تکونو زائدتا قیاسنا پوه شئ که چېرې دا مرفوع ویلی شي نو دا په للالصاق باندې عطف وي و د هیا مبتدا محذوف دپاره به څه وي دا خبر به وي ٹھیک ده کنه نو عبارت به څه شي محذوف یا زائدتون قیاسا بشي یا زائدتون قیاسا پوه شئ که پوه نه شوي اوس مطلب څه ده مطلب دا ده چې باب کله زائده قیاسا وي باب کله زائده څه وي قیاسا وي یعنې که چېرې دی کلام نه با حذف شي نو معنی باندې به سره نه غورځېږي ټیک ده که نه او دا زائده په دوه قسمه ده یو سماعي ده او بل قیاسي ده باب کله کله زائده وي ټیک ده که نه خو زائده قیاسا به وي ځکه چې دا زائده کېدل دا په دوه قسمه ده یو قیاسي ده یو سماعي ده بعد چې کله قیاسا حذف کېږي نو په کومو ځایونو کې وي یو خو دا چې د نفي په خبر باندې لکه ما زید بقائم یا لیس عمرو بقاعد په دې ځای کې قیاسا به څه کېږي حذف کېږي به او کله به په استفهام کې هم زائده وي لکه هل زید بقائم دم قیاسا ده دم څه ده قیاسا ده او سمعان به په کوم ځای کې حذف کېږي سمعان به فی المرفوع په مرفوع کې حذف کېږي سمعان په کوم ځای کې حذف کېږي په مرفوع کې حذف کېږي لکه بحسبک زیدون اصل کې دا و حسبک زیدون پوه شئ وکفا بالله شهیدا اصل کې و کفى الله شهیدا اصل کې څه و کفى الله شهیدا او دکې زیاده ده پوه نه شئ او منصوب کې هم کله زید کېږي ٹھیک ده که نه لکه القا بیده دم سمعان ده دم څه ده سمعان مطلب څه شوله چې نور په کیس کولی نه شو بس څنګه مدرب نه اورېدلی هماغه شی به وي ښه ټیک ده که نه او منصوب کې به کله زید وي لکه القا بیده ای القا یده اصل کې څه و القا یده او دم سیان ده پوه شو پې دم څه ده سمعان ده پوه شوې د با یوه بله منه چې با کله په منې د عنر سي با کله کله په منې سر سي عنر سي ټیک ده که پوه نه شوې لکه سأل سائل بعذاب واقع ای عن عذاب ته په منې څه ده د ځکه په منې دی عن ده پوه شي او کله کله با په منې د مینه ورسي لکه یوم تشقق السماء بالغمام پوه نه شوې کله به په منې سر سي عن برسي پوه شوې او کله کله په منې دی مینه رسي پوه شوې مثال درکړه لکه یوم تشقق السماء بالغمام نو دې کې من غمام ده من الغمام ده څه شي ده دې کې من الغمام ده اصل کې پوه شوې دا من په معنی دی بالا پوه نه شوې بس سره دا ډېر